چې خپله علم شروع کې خپل بچیم قرآن و سنت ته وباسي. قسم په خدای د خدای په نيت د دین عالم ډېر ګران دی او الله ته ډېر خوښ دی. الله ته نږدې او د مقربینو نه څوک دی د دین عالم چې چا د دین علم وکړه د الله ته ډېر زیات خوښ دی. ولې د دین علم څه شی دی؟ دا د قرآن زده کړه ده، دا د رسول الله مبارک د سنتو زده کړه ده. دا اولیاء الله دي په مقدس ځمکه. دا زما دعوه ده او زه په دلیل ثابتوم چې نن په مقدس ځمکه د الله اولیاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. درود شريف بواي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام، د دې لوی اجتماع حاضرین و مسلمانانو ورو، الحمدلله چې د دې مدرسې نظم و نسق مې واورېد او بیا عملي طور باندې هر څه ولیدلی شو په دې خپلو سترګو چې د دغې مدرسې نه جامعه سلطانیه محمدیه چې د کومې اهتمام گرامی قدر محترم جناب حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب دې توجه هم کوي. نو ګڼ شمېر واړه مو ولیدل چې هغه حافظان جوړ شو، سرناظر اخوانان او په لاره راسره محترم رور جناب حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب حفظه الله د مدرسې د دې کلي د علاقې تذکره وکړه. ما ته یقینا دلته راتلل یو ډېر ګراني د املا مې خوږېږي، هلته خو درسونه هم دي، خو بهر کې په دې دومره ګڼ شمېر علماو سره ملاقات وشو او بیا دومره اجتماع کې مو خلک ولیدل، په تجوړي کې ډېر لوی خلک وو، دلته هم ډېر خلک دي، هلته هم علماو سره ملاقاتونه وشو، دلته هم علماو سره ملاقاتونه وشو.
نو ستړې مې ختمه شوه د زړه سکون میلاو موږ د علماو په ناسته خوشحالېږو خانانو سره په ناسته نه خوشحالېږو موږ طالبانو سره په صد په ناسته خوشحالېږو موږ پټکو والا سره په ناسته خوشحالېږو دا راته خوند راکوي نو ستاسو دا لیدل او اجتماع کې شرکت دا ما دپاره باعث د سعادت هم دی او باعث د فرح او د سرور هم دی زما ورو بنیادي څیز دی چې موږ تاسو ته مقصد د راغون شوي یو اوس دا هغه چارسدې علاقې نه راغوښتلی شوی مثال مې هلته هم 3 ګنټې درس کړی او تاسو هم راغونډ شوي د دې څه مقصد د دې مقصد ورو دا دی چې تاسو دا بچي ولیدل چې دې مدرسه کې حافظان هم جوړ شو نادر خوانان هم جوړ شو او د دې حفاظو نه به انشاءالله عالمان هم جوړېږي چې ستاسو زړه کې د دین جذبه پیدا شي مولانا عطا الرحمن صاحب محترم او د هغې ناظم صاحب محترم او مدرسینو چې د اجتماع جوړه کړې ده دې دپاره چې ستاسو زړه کې د دین طلب پیدا شي او ستاسو په زړه کې د قرآن او د سنت جذبه پیدا شي زه خو د لکي مروت د طالبانو په درسونو کې هم صفت کوم دارالعلوم حقانیه کې موږ سره ګڼ شمېر د لکي مروت طالب علمانې او دارالعلوم نعمانیه کې موږ سره ګڼ شمېر الحمدلله د لکي مروت طالبانې اوس مې ملته ویو دلته یې ویم چې ستاسو ډېر خوش قسمته خلک یې ستاسو ذله په علماو باندې عبادت ستاسو ذله په حفاظو په قراو باندې عبادت ستاسو ذله هر شعبه د دین الحمدلله ستاسو په دې ذله کې شته ستاسو ذله د پټکو ډکه ده د ګیرو ډکه ده د صالحینو ډکه ده د داعیینو ډکه ده او ستاسو ذله الحمدلله د الله او د رسول د پتنګانو نه ډکه ده ماشاءالله لکي مروت زما په خیال زموږ په خیبر پښتونخوا کې داسې دومره علما او حافظان او مدرسې به په بله ضلع کې نه څومره چې ستاسو په لکي مروت کې ستړی به شئ خو به هم نه شمېرئ الحمدلله ټول وایي الحمدلله لاندې ملګري شوق سره وایي الحمدلله نور شوق سره وایي الحمدلله نو تاسو نه دا مطالبه چې خپله هم علم شروع کړي خپل بچي هم قرآن و سنت ته وباسي قسم په خدای د خدای په نیت د دین عالم ډېر ګران دی او الله ته ډېر خوښ دی الله ته نږدې او د مقربینو نه څوک دی د دین عالم چې چا د دین علم وکړه د الله ته ډېر زیات خوښ دی ولې د دین علم څه شی دی دا د قرآن زده کړه ده دا د رسول الله مبارک د سنتو زده کړه ده دا اولیاء الله دي په مقدس مکه دا زما دعوه ده او زه په دلیل ثابتوم چې نن په مقدس مکه د الله اولیاء علماء کرام الله په قرآن شریف کې فرمایي کنه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا الله دوستان دی باندې به اس یره دی په قبر کې او په آخرت کې او دا حشر په میدان کې یره بني بدوي نه به د نزع او د زرکدن یره نه د قبر ولا هم يحزنون او په دنیا کې د دین بچي ښځې بنګلې هر څه پاتې شو غمجن بني اولیاء څوک دي كل حزب بما لديهم فرحون هر سړی وایي زما مشر ولي د خدای دی ولي هغه دی چې دلته قرآن ماته ذکر کوي قرآن سوئی الذین آمنوا وکانوا یتقون چاکی که دو صفت دیگه ولی اوس د ولی دا نوم الله ښودلی دی اولیاء الله الله ویلی دی نو تعبیر تفسیر اب الله کوي ماته دا نه چې زه ووایم چې دا د خدای ولی دی مکه مکرمه کې طواف مې کو طواف دوران کې په مطاف کې یو سړی ناست و پنجابي و د پنجاب ما ته بیا بعضې کسان هم سړی ناست دی
او په دې مطاف کې ناسته او ټوپۍ په سر ده داسې شانداره باندې ټوپۍ وه ډېره مزېداره ټوپۍ وه ما وی که دا لیکل پې نو زما وطن زړه شوی و ډېره ښایسته ټوپۍ وه داسې بره اوچته موده وه او په هغه ټوپۍ یې لیکلي وو څلور پنځه شپږ مریدان ورته شاته ناست وو او شنه ټوپۍ وه او په ټوپۍ یې لیکلي وو الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون یاره او ږیره یې خریلې وه یعنې خریلې خو نه وه خو داسې د نیم بند دومره ږیره وه داسې پوټینۍ غوندې ږیره وه او تسبیح ورسره و شاته یې مریدانو چې اوس ښه مضبوطه څپېړه درکړم او دا ټوپۍ د نه غونډه اوچته خبیثه شریعت سره د شکل برابر نه دی ږیره دې وهلې ده او پوټۍ دې پرېښې ده او ځان ته دې په تندي د پاسه آیت لیکلی دی چې د دې آیات مصداق دی ته به د آیت سره سجده م لګې قمقله دا آیت به ستا په ځمکه باندې م لګي دا د توحید د قرآن نه کې چا دا ته په دروازه لیکلي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون څوک په پنجاب کې پتنګان الوځي پتنګان دا د خدای ولی دی څوک سپي جنګوي وایي دا د خدای ولی دی څوک زیارت ته ناست دي په زیارتونو پیسې راغونډوي وایي دا د خدای ولی دی څوک بربنډ ناست دی په دې مانسیره کې یو په خوس بڼ دی هغه به لوس بربنډ ناست و لکه لوس پېژنئ مکمل عریان بربنډ څه ورته وایي تاسو لنډ لغړ لنډ لغړ مکمل لنډ لغړ دا به په یو تیږه ناست او وایي دا د خدای ولی دی او زه راته بېادبي دی ما فی ستا د ملک سابقه یو وزیر اعظم او وزیر اعظم هم والا راتله په ملا به یې ډکوله وي دا خدای ته رسېدلی مړه زه درته پښتو کې څه ووایم پوره لغړ پوره لغړ پېژنئ چې نه کمیسې نه پرتوي وایي دا خدای ته رسېدلی دی دا سړی وایي دې ډوډۍ نه خوري ډوډۍ نه خوري خدای ته رسېدلی دی مې د رسول الله مبارک نه زیات الله ته رسېدونکي څوک وو جواب راکئ ډوډۍ خوړله که نه کان یاکل الطعام ویمشي فی الاسواق ډوډۍ هم خوړله بازار کې هم کرده هر چا ځان ته ولي لیکلی دی الله نه تپوس کو الله د اولیاو دا تعبیر ته وکړو او نتیجه دې وله ذکر کړه چې خوف او حزن بني دا راته وښایه څوک دي الذین آمنوا وکانوا یتقون دو صفت الله یو ایمان یو تقوا د ایمان تعلق د عقیدې سره دی عقیده به بالکل برابري الذين آمنوا تشریح رسول الله مبارک په حدیثو کې کړی عقیده به برابر او کانو یتقون تقوا به د دو صفته چا کیو نو دا د خدای ولی دی او که عقیده ګډه وړی دا ولی نه دی مسلمان نه دی د سر نه ولی د کم دی نه او که تقوا پکې نه فاسق او فاجري دا د خدای ولی نه دی الذين آمنوا مصداق دې زمانه کې علماء کرام ولی ځکه عقیده څوک ښیي تا ته عقیده کې صرف دو ټکي په عقل معلومیږي باقي ټول په نقل معلومیږي دو ټکي کم دي یو د الله وجود او بل د الله وحدانیت د الله وجود او د الله وحدانیت دا به په عقل پېژنې دا که تا ته د پیغمبر دعوت نی رسېدلی او د علماو دعوت نیم رسېدلی نو قیامت کې به الله تپوس کوي چې دا خو په عقل دا پېژندلی شوه وفي انفسکم افلا تبصرون دا خو تا د دې کائناتو نه معلومولی شو چې دا کائنات یو موجد غواړي او الله غواړي او هغه الله بیانوي دا دوه په عقل معلومېږي باقي ټول په څه معلومېږي په نقل جنت په عقل نه معلومېږي دوزخ په عقل نه معلومېږي فلسفي علماو ذکر کړي خو په عقل د فرشتو وجود په عقل نه معلومېږي د انبیا وجود په عقل نه معلومېږي عذاب قبر په عقل نه معلومېږي مرګ او د مرګ نه پس حیات په عقل نه معلومېږي دا ټول په نقل معلومېږي او ورونو نقل څوک په نقل پوهېږي علما نو چې یو سړی په خپله دا عقیدې استاد به خامخا عقیده به درسته لري هلکه کوم سړی چې ډرایور نه چاته ډرایوینګ کولی شي